السلام علیکم. زه د دوه درې ورځو راسه اسلام آباد کې یم او چې کوم په سرکاري دفترو کې یا د چا غټ افسرانو په کورونو کې کینم او غپ لګو نو هغه خلک داسې هر څه ورته فری دي، ګیس فری دی، بجلی فری ده، پټرول فری دی، پروتوکول دی، اے سی 24 غنټې دی. نو هغه د دې نورو عوامو د دې غم نه دي خبر چې عوام کم د بجلی په مصیبت اخته دي، عوام کم د مهنګای نه تنګ دي، کم د بیروزګارۍ نه تنګ دي او دوی په یو خپله مستۍ کې دي. نو اسلام آباد خو هسې هم ښکلی ښار دی او چې هر څه درته فری نو خدای دې کړي چې بیا ټول ملک ډوبیږي د هغوی پسې دغه رویه ما ولیده. عمومي طور ټول خلک ښه لاپروا ژوند تېروي. مونږ هسې ځان لړه پوخ کو په دې غریبو علاقو کې یا د اسلام آباد نه لرې چې خلک ناست دي. پرون په سوشل میډیا چلیده چې ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. یو اسلام آباد پینډۍ روډ باندې یو بابا د پول نه ودانګل ځکه چې بیل یې نشو ورکولی. د چا باندې د بیلونو د وجې څوک کالي خرڅوي، څوک نور څه قیمتي سامان خرڅوي او صرف د بجلی بیل ورکوي. نو دا یو میاشت خو نه ده، ورپسې میاشت به څه کوو، بیا به د فیسونو څه کوو، د کرایې به خلک څه کوي، د وړو به څه کوي. چینی په تاریخ کې د ټول نه سیوا 172 ته کیلو وختو، ډالر په 116 باندې دی خو میلاویږي په 130 هم نه، په 330 هم نه، په 316 ته رسېدلی او په 330 هم نه میلاویږي. نو دا داسې کارونه دي چې دې څه حل نشته. ډېر خلک پکې خنداګانې کوي، وایي مونږ به سپومۍ ته هله ورسو، کو آی ایم ایف والا دفتر په سپومۍ جوړ کړو نو موږ خو هسې هم خیر غوښتولی ځو، هلته به ډېر زر بیا ورسو. نو دا رویې او په حکمرانانو هېڅ اثر نه کوي. هغوی ښه په سور کې دي ځکه هغوی ته پته ده چې پاکستان عوام یو مردق معاشره ده او دوی ځانلې ته دي، اجتماعي سوچ یې نشته چې څومره ظلم پکې دوی برداشت کوي او اوف نه کوي. نو چې څو پورې تاسو خپل ځان دپاره اواز نه چوتئ هېڅوک به نه راځي. دا ملک به ټیک کول هم د دې عوامو د لاسه کېږي. حکمرانانو ته چې کله خپل زور نه وي ښولی هېڅ هم نه کېږي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.